ستاسو د چارسده پریس کلب یو ځل بیا شکریا ادا کوم. تېر هفته هم موږ دلته یو پریس کانفرنس کړی و. نن بیا ستاسو ډېره مهرباني چې ما له دا موقع راکوئ. د دې ضرورت ځکه پېښ شو، دې کې یو دوه خبرې دي چې یو خو زما دغه کشر چې دی هغه بله ورځ یو پریس کانفرنس غوندې کار کړی دی او ځان نه ډېر مظلوم جوړ کړی و چې زه ډېر مظلوم یم او طاهر خان ظالم دی په موږ ظلم کوي. یو دوه مظلومان هغه پراپرټو والا ورسره هم ناست وو او هغه مشر مظلوم افضل بشیر خان زوی هغه مظلوم ورسره نه و. هغه هیز آن ریکارډ جي په ریکارډ باندې دی. هغه یو ویډیو هم شته دی چې دا ځای ما اخیستی دی، صفا ځای مې اخیستی دی. که دلته تنګي کې په پراپرټو باندې پابندي وي نو زه به نه اخلم. ټیک ته په تنګي کې به په پراپرټو باندې پابندي نه وي، خو دغه کوم ځای له چې ته راغلی په دغې باندې یو آلریډي یو آن ګوینګ ډسپیوټ د ناصر او زما په منځ کې. هغه ما ډېر وخت نه هلته کې په دیوالونو باندې لیکل کړي وو چې یاره دا ځای چې دی دا ډسپیوټډ دی، دلته ځای څوک خرید و فروخت نه کوي. هغه تصویرونه به زه تاسو سره شیر کړم بیا تاسو. نو دغه خبره وه چې کوم ځای ته راغلی هغه په هغې پابندي وه، په هغې باندې د کورټ ته طرف نه پابندي وه، په هغې باندې سټې آرډرز هم وو چې دې کې دې څوک هغې پورې خرید و فروخت نه کوي چې کومې پورې د دې پوره فیصله نه شوې. نو هغه دغه ناصر چې دی څه خو ورته اوس ناصر وایم ځکه چې یو انسان هیڅ نه مني او هغه وایي چې بس دا ټول هر څه زما، دا هم زما، هغه هم زما او ټول هر څه زما. نو په دې خو خبره نه کېږي. دا خو ټول نه مخکې خبره دا ده چې دا د جایدادونو فیصلې چې دي او جایدادونو حساب کتاب چې دی دا په پریس کانفرنسونو کې نه کېږي. دا یا په عدالت کې کېږي یا به یو دوه کسانو ته کښېنې هغوی به فیصله کوي. ته به یوه خبره کوې، زه به بله خبره کوم. نو هغه او ټول هر څه په ډاکومنټس باندې کېږي چې هر څه چې دی هغه په ریکارډ باندې وي چې کوم څیز په ریکارډ باندې دی، کوم څیز په ریونیو ریکارډ کې دی. زه تاسو سره شیر کوم دې کې یو انکوایري شوې ده په 17 جون 2020 باندې 2020 کې په جون کې په دې باندې انکوایري شوې ده. هغه ADC 400 او دغه چې دی د AC تنګي د هغه ټایم هغوی د انکوایري کنډکټ کړې وه او دا هغه په ریکارډ پرته ده. هر څوک یې کتلی شي، هغه پبلک ډاکومنټ دی. تاسو څوک غواړئ زه تاسو سره شیر کولی شم. بیا په دې کې په ریونیو کې کیسز شوي دي. ما په تقریبا 4-5 عدالتونو کې ګټلي دي. نو دا عدالتونه زما خو نو یا د انکوایري چې چا کوله دوی زما په کوټه کې خو نه اوسېدل چې دوی زما په فیور کې انکوایري کوله. هغوی ټول هر څه دم په د ده سټیټمنټ هم په هغه انکوایري کې شته دی. خو هغه بدقسمتۍ نه زه به دا مشوره ورکړم چې یاره ته دغه ډاکومنټس راواله او په چا باندې په اردو کې یا پښتو کې ترجمه کړه چې ته پرې پوه شې چې دې کې څه لیکلي. هغه په انګلیش کې دی او د انګلیش کې د خیر خیریت دی. بیا د MBR کې کم کیس چې شوی دی زه تاسو له د هغې ریفرنس درکوم. دې کیس نمبر دی 134-BR/MBR-11/2020. دا د کیس نمبر دی چې څوک غواړي دا هغه ځای نه راوښکې شي. محمد طاهر خان ورسز ناصر خان او د دې فیصله راغله ده چې په 17 جون 2021 کې
نو هغې کې ټول هر شی ډیټرمنټ دی، هر سیز چې دی هغه پکې صفا لیکلی دی. نو زه به بیا درته ووایم چې ته لاړ شه او هغې چېرته کې په اردو کې یا پښتو کې ترجمه وکړه په چا باندې او ویې ګوره چې دې کې څه لیکلي. نو چې یو سړی دې ته نه تیار چې د عدالت کومه فیصله راغلی ده هغه د امپلیمنټ شي، په هغې کې سرکاري تقسیم آرډر شوی دی. دا دې چې وایي چې سرکاري تقسیم شوی، سرکاري تقسیم نه دی شوی. چې تا کم تقسیم په فراډ باندې کړی و زما په غیر موجودګۍ کې هغه نل اینډ وایډ شوی دی. نل اینډ وایډ کېدو مطلب دا دی په پښتو کې چې هغه بالکل ختم شوی دی، د هغې حیثیت نه دی پاتې شوی. دغه خبره ده. چې بله ده یو خبره په دې کې وکړله، زه ټول نانسنس چې کوم دی ویلي دي د هغې ضروري نه ګڼم چې زه د هغې جواب وکړم، خو ده په ما دا الزام لګولی دی چې د پلار نوم نه مني. د پلار نوم زه ولې نه منم؟ زه چې کوم پلار نه پیدا یم هغه منم، بالکل یې منم. د پلار نوم خو تا راواغېستې ټوټې ټوټې دی په 11 کروڑ روپۍ باندې د خرڅ کې پیسې د جیب کې واچولې عیش دې پې وکړه. هغې نه پاس ویې زه یې در په در کړم. ته څه در په در یې؟ ته یو کور په اسلام آباد کې دی، یو په ابټ آباد کې دی، ولې ته په فوټپات اوسې چې ته در په در یې؟ او د خپل جایداد چې د خرڅوه نو دغلته به دې ځان له کور جوړ کړی. بالکل زما رور دی، زه یې منم، زما د مور او پلار نه پیدا دی. خو خبره دا ده چې پښتو متل دی وي که جرنده د پلار ده نو هم په وار ده. هر څه چې دي هغه په حساب کتاب باندې کېږي. کښېنه راځه کښېنه حساب کتاب وکړه. سرکاري تقسیم دی ویې که تا ته به ستا جدا شي، ما ته به زما جدا شي، خبره به ختمه شي. هغې نه پس چې ورسره ته ستا څه خوښه وي هغه ورسره وکړه. بل چا څه کلیم وي، د خویندو څه کلیم وي، هغوی دې راشي په ریکارډ کې دې وګوري چې د هغوی په نوم باندې څه وي هغه دې والي. دې خو چې یو کس په ریکارډ کې نوم نه وي هغه له زه د کوم ځای نه راوړم. بله خبره دا ده چې دې دا خبره کوي د پلار وراثت او د مور د وراثت خبره ولې د مور د هغې چې کوم شیر او په پراپرټۍ کې د هغې خبره ولې نه کوي. بهرحال دې کې بالکل زما رور دی، زما کشر دی، زما بچی دی، خو خبره به په حساب کتاب کېږي. صرف دونه وی غواړم. بله خبره دا ده چې دوی دا ځای خرڅ کړی دی په افضل باندې. افضل آن ریکارډ دی، د هغه یو ویډیو پرته ده چې دا ځای ما اخیستی دی او ما بالکل صفا ځای اخیستی دی او کلین ځای مې اخیستی دی او پلانکي نه مې اخیستی او ډنګري نه مې اخیستی دی. نو تا چې اخیسته صفا ځای دې اخیسته نو ته به د شریکو مالکانو پسې تللی وې که نه، هغوی سره به دې خبره کړې وه چې یاره زه دا ځای لم تاسو څه وایئ. نو که شی ډسپیوټډ و نو بیا وروره غلطه دې کړې ده، غلط ځای ته راغلی. بل زه په دې ویډیو کې ما زه به تاسو سره دا ویډیو شیر کړم چې دوی دغلته کوم مسلح کسان کېنولي دي، کوم مسلح کریمینل دهشتګرد هغې ته وایم چې هغې کېنولي دي. هغوی کله ډزې کوي، کله نور کیسې کوي. نو د هغې ویډیوز به زه تاسو سره شیر کړم، هغه به تاسو وګورئ، هغه به تاسو په خپل ویډیوز کې اپلوډ کړئ چې ما صرف دا. او بیا خبره پکې دا کوي چې زما 2 څوکیداران دغلته ناست دي، نو چې تا ځای خرڅ کړه نو ستا څوکیداران هلته کې څه کوي؟ 2 څوکیداران زما ناست دي او دا غریبانان خو دغه دي، دوی سره خو چوکۍ دي، دوی سره خو وسلې نشته دی، دوی سره خو هېڅ هم نشته. نو هغه ویډیوز به تاسو وګورئ، به شیر کړئ یو بل سره. او خبر دا د دې چې یو طرف ته دی وي چې دا زما کسان دي، بل طرف ته افضل وي چې طاهر خان زما په سړو باندې ډزې کوي، ځي تاڼه کې رپورټونه کوي. او بیا چې د هغه سړي په ما باندې ډزې وکړي نو اف آی آر هم په ما باندې کېږي. مزې خبره دا ده چې زه په ځای کې یم او که نه یم، خو که د دې کسان ډزې وکړي او زما څوکیدار واپسۍ کې څه ډز وکړي نو د هغې اف آی آر په ما باندې کېږي. او دوی په دې ویډیو کې یو دا خبره کړې ده چې طاهر خان چې دی د رسا ډزې کړي دي، په پټرول پمپ باندې کړي دي او په خلکو باندې کړي دي. نو د خلکو او پټرول پمپ سره زما څه کار دی؟
زما خو دغلته ژوند دی، زما دغلته کې اوسم، دغه خلکو سره زما کلي ولس دی، زما غم ښادي ده، نو زما څه کار دی چې زه به په هغوی باندې ډزې کوم. خو او بل هغه موقع که تاسو وګورئ که نه جي زما برج کې اوچت دی او دا خلک چې دي دا ښکته پراته دي، که زمونږ ډزې کېږي هم نو هغه ښکته راځي، هغه مخامخ په نورو خلکو باندې نه ورځي. ما هغه پټرول پمپ والا م راوست، خپل ځای مې وته خو مې ورته وګوره ځای دی دا زما برج دی، دلته کې زما ته وګوره کم سوري نه ستا پټرول پمپ ښکاري. اصل کې دوی اوس دا یو سچویشن کریټ کول غواړي چې دوی ډزې وکړي او بل طرف ته په عامو خلکو باندې ډزې وکړي او هغه ماته غاړه کې واچوي چې دا د طاهر خان په ډزو لګېدلي دي. نو طاهر به هم انشاءالله نه کامیابېږي. مخکې هم دوی داسې حربې کولې چې یاره کوشش به یې کوو چې طاهر خان ډز وکړي او موږ ورته خپل یو سړی وولو او ده ته یې غاړه کې واچوو، ځکه چې زه د لیټرري سړی یم جي، زه د قلم سړی یم، زه د ډز سړی نه یم. زه چې ډز کوم په چا باندې نو زه دا سوچ کوم چې یاره دا هم د چا پردی مور بچی دی. نو د انسان دا ژوند چې دی دا ډېر زیات قیمتي دی. مخکې ستاسو لایحه عمل څه دی؟ تاسو وایي چې زما ځای قبضه کړی په زور باندې، مخکې لایحه عمل څه دی؟ مخکې لایحه عمل هم دا دی جي چې زه ستړی شوم جي، زه په ریکویسټونو باندې ستړی شوم، په د ډي پي او نه واخله تر د ډي سي نه واخله تر د ډي آی جي آی جي او داسې ځای ورپسې نو تر د پرایم منسټره پورې د فیډرل هوم منسټره پورې ما لیټرز ولیکل، ما درخواستونه وکړل، هېڅ نه کېږي. آینده لایحه عمل اوس ما زه یو کال ورکوم جي ستاسو په ترو باندې د چارسدې ډسټرکټ عوامو ته چې تاسو روزئ د قبضه مافیاز خلاف په کمینګ سیټرډے باندې 2 تاریخ راځي جي بهر حال هر یو تاریخ چې وي را روان هفته په ورځ باندې 9 بجې سهار زه په دغه خپل کوم ځای چې قبضه شوی دی د هغې مخې ته یو پیسفول ډیمونسټریشن کوم او زه به هلته په خپله ولاړ یم. د افضل سړي دی ما وولي، د افضل سړي دی په ما باندې ډزم وکړي، ما دې وولي، زه پروا نشته دی. زما سینه زما دا سر چې دی دا د الله تعالی امانت دی، او که څوک دا وایي چې زه به د مرګ د یارې وتښتېم نو دا خبره ما مخکې هم کړې ده، اوس بیا هم کوم چې که زه د مرګ د یارې وتښتېدم نو زما الله تعالی به ما ته وایي چې ته ولې زه نه ستا د سر مالک زه ومه که افضل وم. نو زما د سر مالک الله تعالی دی، زه نه یریږم نه تښتم. دا خبره زه بار بار کوم چې د مرګ د یارې زه تښتېدو غوره نه یم. طاهر خان هغوی چې کوم خبري کانفرنس کړی و نو په هغې کې ستاسو د کشر ورور دغه دعوه کړې وه چې دې ځمکې مالک زه یم، ځکه دغه پلار زه یم څنګه چې تاسو وویله، نو هغوی ویل چې یاره لکه دا توری په تاسو لګولو چې دا ځمکه دوی ما نیولې ده، اصل مالک یې ما خپله اندې خرڅه کړې ده. افضل دین دغه دعوه کوي چې موږ یو قانوني ځمکه اخیستې ده، انتقال هم موږ سره شته. ستاسو په دې څه جواب دی؟ د ده چې کوم خپل شیر دی که نه جي هغه د په 11 کروړو روپۍ خرڅ کړی دی. صحیح. چې کوم شیر ده ته ډیټرمن شوی دی په دې انکوایري کې او په دې سنګار په فیصله کې، ټیک شو جي هغه شیر ده خرڅ کړی دی. دا چې دی وایي چې ما دا په بیه اخیسته، بیه مې نشته دی، دا دته په تبادلو کې راغلی ده، تبادلې شوي دي، نورو ځایونو کې دې خلکو له ځمکې ورکړې شوي دي، د هغې په بدل کې دا ځمکه دلته راغلې ده او دا دته ایستل شوې ده، دا د ده شعر دی. ټیک شو جي هغه د خرڅ کړه په سټامونو باندې، انتقال ورسره اوس هم شته، زه دا منم. او دی وایي چې ما سره د ملکیت انتقال دی، نه ملکیت انتقال دی ځان له په 300 جریبه ځمکه کې پیدا کړه که نه، او زما انتقال یادوي چې دا په خانقاش باندې، نو خانقاش انتقال کوم په هغه ځای باندې پروت چې په کوم ځای کې هغه انتقال شوي، خانقاش خو د هغه ځای نه نه ځي. صحیح شو جي
اوس چې دا کوم ځای دوی اغشتی دی او یا خرڅ کړی دی دا چې د دې پراپرټي نه وځي نو زما هغه پراپرټي به کوم ځای کې پوره کېږي مخکې د حساب کتاب وشي مخکې د سرکاري تقسیم وشي سرکاري تقسیم دی وشي د هغې نه پس د دوی حصه د ده طرف ته لاړه زما حصه زما طرف ته لاړه چې ده په نوم څه دی به ده ته لاړ شي که زما په نوم څه دی به ما ته نو دا په دې باندې خو نه کېږي چې ته کښېنه او په دواړو لاسو باندې په چغو چغو باندې پریس کانفرنس وکړه طاهر خان تاسو دغه خبره وکړه چې افضل خان دي تاسو ته دمکې درکوي او چې کوم سیاسي ګوند دی هغه هم په دې کې انوالو دی بالکل هغه انوالو دی هر قسمه دمکې هم راځي ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې ما ویډیو هم ریکارډ کړې ده ما په هغې کې چې کوم کسان in case I am assassinated in Pakistan که زما دلته کې assassination وشي نو څوک په دې ریسپانسیبل ټول ما په هغې کې یاد کړي دي په هغې کې د افضل دی د روڼم دی او نور کم کسان چې انوالو دي د ټولو نومونه دي دا پراپرټو والي زما دلته کې نور چا سره څه ډسپیوټ دی جی زما سره چا څه کار دی چې په زما مرګ پسې په دې حواله تاسو ملیشین ګورنمنټ په اعتماد کې رسل کې تاسو بالکل هغوی په دې باندې بالکل بریف شوي دي هغوی سره کوم هغه کوم ویډیو چې کومه ما ریکارډ کړې ده هغه هغوی سره ده او زه به یې ورته بیا هم لېږم بیا هغه زما بچو سره هم ده په ملیشیا کې ده زما بچو سره هم ده زما هغه ما مطلب دی سیف ساتلی ده نو هر څه چې کېږي هغه آخر خاندار ټول تاسو باندې خبره وکړئ جی چې دا 11 کروڑ باندې د خپل شیر خرڅ کړی دي او ته دې خبره چې سرکاري تقسیم نه شي نو دا 11 کروڑ د ځمکه چې کوم یا د جهاد دا بیا د څنګه خلک سرکاري تقسیم نه شي سرکاري تقسیم نه دی شوی جی نو خو دې خو مالک دی کنال ته کې او زیات تر دا په سټامونو باندې خرڅ شوی دی نو په د سټام خو په دغه کې کاغذات مال کې سره ریکارډ نه دي کاغذات مال کې خود د په نوم باندې هغه انتقال اوسم پروت دی ټیک ته انتقال شته خو رغبه کم ده رغبه خو تا خرڅه کړې ده چې رغبه خرڅه کړې ده تا خپله خرڅه کړې ده نو سماغې پسې راځي هغه خرڅې آخر خاصی کې تاسو می تیرا ما د وزارت پورې راځي پورې د ټول د اپلیکیشن ما د دې قبل ما فيها خلاف په تبع کې سو کې شیداري نو تاسو څنګه راځي دا د ریاست نه بالاتر دي کدا ستاسو دوی د ریاست نه بالاتر دي دوی د ریاست نه بالاتر ځکه دي چې دوی یو خوازیاتي کوي بل خواوي مونږه مظلومان یو ما پسې 300 مظلومان راوستل زما د فور نه غیر چا پیره کېناسته تسبیح وسره وي تسبیح اړولې او ډزې کولې نو دا تبلیغ لراغلی وو کدا مظلومان چې دی ما پسې د مرګ دپاره راغلي تاسو چې لږ دا وضاحت ته کولی شئ چې پوه شو دا خلک هم پوه شي چې ستاسو په دري جایداد څومره خویندې وروڼه وی نو هغه حساب سره ګوره دې کې داسې کار دی زموږ د لیکه ما خو تاسو ته ووایي چې دا حساب کتاب د پریس کانفرنسونو کار نه دی دا دلته نه کېږي دا به خامخا یا په عدالت کې کېږي یا به دوه کسو ته کېږي دغلته زموږ د لیکه جایداد زموږ د نیکه جایداد چې و هغه زما د ترونو او پلار په منځ کې تبادلې وشوې هغوی له بل ځایونو کې ځای ورکړه دا ټول جایداد موږ ته پاتې ټیک شو جي هغه تبادلو په بنیاد باندې دا جایداد موږ ته پاتې شو چاله پکې کور ورکړ چاله پکې ځمکه ورکړله چاله پکې بل ځای کې ځمکه ورکړله دا جایداد ټول دلته پاتې شو بیا دې کې مور او پلار مالکان نو یو مالک ته دا اختیار دی چې هغه خپل جایداد سره څه کول غواړي هغې خرڅوي او هغې که چاله ورکوي او هغې که چاته ګفټ کوي او هغې که وقف کوي دا د هغه اختیار دی زما سره دوه انتقال دي یو د مور د طرف نه دی او یو د پلار د طرف نه دی ټیک شو جي زه صرف فقط دوه انتقالونه چې په هغې باندې د مور او د پلار دستخط یې پرتي دي اوس هم شته دی په ریونیو ریکارډ زه هغه کلیم کوم زه هغه جایداد کلیم کوم چې کوم مور او پلار ماله په خپله خوښه راکړې دا د هغوی د مرګ نه پس ماله نه دی راغلی د هغوی په ژوند ماله راغلی خو چې هغوی په ژوند ماله یو جایداد راکړو هغې سره د بل هېچا څه کار نشته ټیک دی جي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ تاسو جي لږ خپل تعارف طاهر خان مې نوم دی جي یو خبره زه تاسو پلیز دا یو دغه پکې بل هم پوینټ دی دا زه خیر دی دا یو پوینټ پکې زه کوم چې دا خبره کړې چې د پلار نوم نه ماني
د پلار نوم د رب کړی و 24 کاله د سره د پلار شاعري پرته وه او د ځان سره ایښې وه دا ما پروس کال پرنټ کړی دی د دې په بیک باندې زما ما فلیپ هم لیکلی دی دا به څه کاپیانې ما راوړي دي تاسو بالکل هغه څه شی چې نور هم پکار دي زه به درله درکړم نو د دې پلار شاعري چې وه دا د عوامو امانت و د هغه عوامو امانت هم خلکو له ورکولو ته تیار نه و هغه ورته ما رسولی اثر لږ اوس تعارف لږ طاهر خان مې نوم دی د تنګي د راحت سیال خان زوی یم او راحت سیال خان تاسو کتی شئ یو ډېر ویل نون پښتو شاعر ویلو بخښئ او هغه 97 کې وفات شوی دی او تاسو اوس ملیشیا کې زه ملیشیا کې اوسم ملیشین سټیزن یم تقریبا 35 کالونه ځان ته ٹھیک ہے مننه